که په ځان مشهوري او مشهور غواړي په بل طریقه باندې ځان مشهور کا اشاعت د علماء پسې خبرې مه کوه که آینده دپاره د بې خبرې کولې انشاءالله تعالی د هغې جواب به هم ته میلاویږي او سره د ثبوته به ته میلاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو امید ساتو چې روغ جوړ به یې. مو یو څو ورځې مخکې موږ یوه ویډیو کړې وه د پنجپیریانو حضراتو په باره کې او په هغې کې هم د یو څو فتاوجاتو ذکر کړی و. نو په هغه ویډیو کې چې کم پنجپیریم کمنټ کړی و نو هغه نازیبا کنزل دومره کنزل یې کړي چې دومره کنزل خو هندوان او سیکان هم نه کوي. خو به هر حال محترمو دا خو اول د علماء دیوبند نه باغیان شو او اوس داسې ښکاري چې د خپلو مشرانو هم باغیان شوي. هغه ځکه تاسو دا ویډیو ګورئ دا د دوی مشر دی او دا چې کوم دی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ته مجاهد وی مجاهد او بیا د علماو د سیاست باره کې څه وی او بیا د عام پنجپیریان څه وی. نو بس نور به زه څه ووایم تاسو خپله ویډیو ګورئ او مخکې در سره خامخا شیر کوئ. نو پنجپیریانو دا ویډیو د خپل مشر واورئ او دا عملي کوئ. زه ستاسو د مشرانو عزت کوم علما دي نو د هغوی بې احترامي نه کومه ځکه چې بې احترامي کول دا د مسلمان کار نه دی. ساتو چې روغ جوړ به یې. کتونکو دا ویډیو تاسو وکتله د دې کس ویډیو چا راولېږله چې یاره دی روزانه د اشاعت د علماو پسې لګي او دا هم وایي چې یاره زه د علماو قدر کوم ستاسو د علماو قدر کوم او د هر چا د علماو قدر کوم. نو ته چې د علماو قدر کې نو بیا دا ویډیوګانې په کوم مقصد سره جوړې او ستا مقصد څه دی او بار بار پکې دا وایي چې یاره دا ویډیو شیر کړي مطلب دې دا دی چې صرف ځان د شهرت دپاره ته دا ویډیوګانې جوړې. کتونکو د دا ویډیو جواب چې کوم دی دا صرف په دې مقصد باندې کومه چې د ملګري اصلاح وشي او که چېرته پوه شي عقل خو هر چا له خدای پاک نی ورکړی خو به هر حال موږ خپل به کوشش به کوو چې د یو کس د اعتراضاتو جواب وکړو په ښه طریقې سره چې هغه په دې خبره باندې که چېرته پوه شي او چېرته اصلاح وشي. نو زه دا ویډیو په دې مقصد باندې جوړوم بلکل د چا تذلیل مې مقصد نه دی صرف په دې مقصد باندې جوړوم چې د ملګري اصلاح وشي. نو دوی په پیله په دې دغه کې دا خبره کړې ده چې یاره ما بل ویډیو کړی و او د څه فتاوجات مې په هغې کې دغه کړي بیان کړي. نو پیله خو زه دا خبره کومه چې فتاوجات به تا د کوم ځای نه راغستي خو د خپل مولا فتاوه به دې راغستي او هغه چې کوم د اشاعت پسې خبرې کړي دي یا پې فتوې لګولې دي نو هغه فتاوجات به یې راغستي. نو هغه عبدالرزاق مولانا صاحب په یو بیان مناظره کې وایي چې زه ستاسو دغه مدرسه نه منم ستا دا کتاب نه منم ستا دغه مولا نه منم نو د هغه فتوه به زه څه ومنم. دا جواب خو دا شو چې ته خو به بلا شې فتوې په موږ باندې لګې ته به د حق پرستو علماو مختلف طریقې باندې لکه چې څنګه ته راپاڅېدلې او د هغه د بدنامېدو کوشش کې داسې ستا مولا به هم لګې د خپل وډ بیلنس دپاره د خپلې دوکاندارۍ چې کومه بنده شوې ده د هغې دپاره به مختلف فتوې به هم لګوي اعتراضات به هم کوي چې د اشاعت علما بدنام شي. نو پیله خبره خو دغه ده چې دغه فتاوجات خو ستا چلیږي نه ځکه چې هغه ستا یو مولا دی هغه په کومه بنا په څه بنا باندې هغه فتوه لګوي. دویمه خبره پکې دی دا کوي چې یاره ما هغه فتاوې چې کوم مې بیان کړې وې د هغې په لاندې کمنټو کې د هغه کنزل یې کړي دي اشاعت والا. کنزل کول خو د هر چا یو خپل کار دی ذاتي عمل دی د هغه چې هغه کنزل یې کوي دا ته په جماعت باندې نشي دغه کولی او چسپان کولی چې یاره دا جماعت والا کنزل یې کوي. که دا څیز ستا د سوشل میډیا یو ذمهوار کس ځان ته فوی وایي د هغه ویډیو تاسو ته پلی کومه دا وګورئ چې د څومره کنزلې کړي دي. دا یو عام کس لم داسې کنزل نه دي کول پکار. دا وګورئ دا ویډیو دا د دوی سوشل میډیا سټار دی. خو د ده نه زه دومره خبر یم چې وایي د ده یوه ښځه شته دی وي هغې باندې د دغه غزم طلاق پلار وایي لګیا دی دومره خبر شوی یم. نو لکه دا دومره پورې مسلمانان دي او بیا به دا بړواره لګي د دغه نه به چې دی د جاپان نه به انګریز راولي به مسلمانۍ ادې په هغه سپین سرې مور واچوه په تور سرې خور دی واچوه په هغه ښځه دی واچوه چې په کمې دی هغه پلار ځم طلاق لګیا دی. دغه ویډیو تاسو وکتله
زه به د هر جواب انشاءالله تعالی په ثبوت سره ووایم. خپلې خبرې به پکې دومره نه کوم، دا به پخپله شرمنده کېږي، ته به پخپله شرمنده کېږي چې یاره دا ما څه ویلي دي. هغه اعتراض کوه کوم چې تا کې پخپله بیماري ني، نو بل ته بیا هغه اعتراض کوه چې یاره تا کې دا غلطي ده، دا د ځان نه وباسه. دویم اعتراض دا کړی دی چې دا دوی د دیوبند نه باغیان شوي دي. نو د دیوبند نه به اول خو پهله خو زه تا ته دا وایم چې ته د دیوبند تاریخ ما ته بیان کا، ته د دیوبند نه څه خبرې، دیوبند ته پېژنې څه، چې دیوبند څه دی او پنجپیر څه دی او د دوی مقصد څه و، د دیوبند والا مقصد څه دی اصل. ته خو اول د دې نه خبر نه یې، خو بس څه دې اورېدلي دي. لکه بل زما یو کس ته ویل یاره یو کس راته لګیا و چې زما ورور هم پنجپیر والا سره دی، زه هم پکې کېدم، خو دوی د قبر عذاب نه ما ورته ویل زه پنجپیر یم چې څوک د قبر عذاب نه مني هغه سره مسلمان نه دی. نو بیا هغه بس خوله ته یې لاړه. نو تا صرف اورېدلي دي د دوی علماو سره ناست پاس نه د پنجپیر والا سره، ته کېنه پاسه تا ته به پته ولګي چې آیا حق پرست څوک دي، په حق باندې څوک دي. نو زه دا خبرې نه کومه، زه تا ته په دې باندې نه څه دلیلونه پیش کوم، صرف درته به دومره وایم چې آیا د دیوبند نه باغیان هغه خلک دي کوم چې د جمهوریت د بقا دپاره او د مغربي نظام دپاره منډې تړلې وی او دنیا راغستې دي، جلسې جلوسونه کوي، د خلکو تباهي وکړه، هغه خلک د دیوبند نه باغیان دي که نه ټوله ورځ د دین او د اسلام او د قرآن بیان کوي، هغه خلک د دیوبند نه فارغه دي. زه یې نه یم ستا د خپل دا ستا مناظر اسلام دی او وفات شوی دی. نو د ده خبرې ته پخپله واوره چې آیا دا تاسو چې څه کوئ دا د دیوبند کار و که نه دا د دیوبند نه چې کوم باغیان دي د هغو کار. دا ویډیوګانې وګوره، یو څو ویډیوګانې تا ته زه په دې باندې تاسو چې څه کوئ په دې باندې یو څو ویډیوګانې تا ته زه دغه کومه په دې وجه باندې چې دا ویډیو اوږده نه شي. نو دا واوره د خپل ملا د خولې نه واوره چې آیا دیوبند نه ته باغي یا زه باغي یم. نه انتخابات دي، نه جمهوریتونه دي او نه جلسې او جلوسونه دي، د یو باندې فتنه نه ختمیږي. دغه مو شو، دغه اعتراض جواب مو شو. بیا چې کومه ده دا ویډیو کړې ده چې یاره دا مولانا فضل الرحمن ته دا مفتي صاحب دغه وایي دا یا ورته بس صفت میپت به کړی په یو ټیم کې. نو به هر حال ته وایې چې دا د دې د جماعت مشر دی. زه خو په دغه موضوع باندې د مفتي صاحب باره کې دا خبرې نه کوم، ځکه چې دا د مشرانو کار دی چې یا دا په جماعت کې دی یا د جماعت نه بار دی، یا دا د دې جماعت د شاه توحید و سنت مشر دی یا څه کارکون دی. په دغه باندې زه بحث نه کوم. به هر حال خو چې تا کومه خبره کړې ده چې دې ځای کې مولانا صفت کړی دی، نو زه به د دومره ویم چې موږ هغه شی منو چې کوم په قرآن او په حدیث نه ثابت دی او قرآن او حدیث کې راغلی. موږ کوم مولا یا کوم مفتی دا دلیل نشو ګرځولی. دا ستاسو کمزوري او دا ستاسو غلطي په دې وجه دې ځای کې تاسو په غلط یاستئ چې تاسو ته یو مولا خبره وکړي، سپین پټکې درته ووایي او نو بس هغه که بیا ته هر څه وایي، که ګاډې واډې ته ویلي هم یې منئ. او نو موږ دې ځای کې مفتی مولا دا دلیل نشو ګرځولی. موږ ته چې یو سړی یو خبره کوي هغه به راته د قرآن او د حدیث نه ثابتوي. نو تاسو بیا داسې وکړئ چې ورشئ د مفتي صاحب ته ووایئ چې تا دا خبره په څه بنا باندې کړې. ته د خپل مولا نه تپوس وکړه، ورته یاره د جمهوریت دپاره دا منډې تړلې دا وو
دا څنګه خبره ده، په دې باندې اسلام راتلی شي که نه؟ د خپل ملا د خولې نه دې واورېده چې په دې باندې نه اسلام راتلی شي او دا مغربي نظام دی او نه په وډ باندې اسلام راتلی شي او په جمهوریت کې دا خبره ده د منظور منګل صاحب د بیان دې واورو، دا ستا د جماعت سړی دی، پنجپیر سره ځان نه دغه کوي، هغه په خپله باندې دا وایي چې یو سړی وایي چې یاره دې ځای کې 100 کسان وایي چې دا شیز ټیک دی او 40 وایي چې دا غلط دی. لکه مثال به لزه درکړم چې یو 40 کسان وایي چې یاره دې ځای کې دا زنا حلاله ده او یو 100 وایي چې دا حرامه ده، دا ښه کار نه دی، نو دغه 40 خبره به په جمهوریت کې منل شي. دا ستاسو غټه غلطي ده، ستا په دې خپل عالم د خولې نه واوره. ښه دا د مفتي منیر کلیپ تا مونږ ته په دې منځ کې راچولی، دا واوره د هغه بل کلیپ چې څه وایي د وډ په باره کې او څه بیان یې کړی. نو دا د دقې کلیپ په خپله د هغوی جواب شو، زه په هغوی باندې نه اعتراض کوم نه په بل چا باندې اعتراضات کوم. د جواب هغه چې کوم کلیپ کړی دی د هغې په جواب کې هم د هغه کلیپ ته واوره. دړ خدای راستی چې خر ودرای خو چې غوږونو له رنګ ورکړي چې دا مسلمانان به ولا ووټ ورکوي. ولې زموږ مولیان څه وایي چې تاسو چې ووټ عبادت اول به ولا اودس وکړي بیا به 2 رکعته مونځ بیا به ووټ، نو چې تا ته دومره لوی عبادت جوړ کړو موږ به یې خره له نه ورکوو؟ عبادت خو به الریډي کوي، که جومات ښکلی وي او که خراب وي. که لمزي ځمکه نه میلاویږي په بلماز ځمکې به هم کوي، که اودس نه وي تیمم به وهي، عبادت دی. او که چېرې قواو به بدن د کار نه کوي یا بلکل هیڅ نه میلاویږي تشبه بالمصلین به کوي، خو عبادت خو به کوي. نو چې تا ته عبادت جوړ که نو مونږ خو به یې خامخا کوو، کله به یې خره ته کوو کله به یې سړي ته کوو. ښه دا دې واورېده د هغه کلیپ په اخره کې دا خبره کړې وه. هغه خبره خو تاسو ته ما مخکې وکړه چې دی وایي چې یاره زه د علماو عزت کوم، د علماو قدر کوم. نو چې ته د علماو قدر کې، د علماو عزت کې او د هر چا د علماو عزت کې، نو ستا مقصد څه دی د دې ویډیو د کولو د اشاعت پسې بار بار صرف د ځان د شهرت دپاره؟ شهرت مه دغه کوه. که رښتیا دومره پویه ځان ته وې راشه ما سره په دې باندې خبرې وکړه، زه یو امي ما ته امي سړی راشه په دې باندې به خبره وکړو، کېږو نو مناظره به پرې وکړو چې علماو دیوبند اصل کې څوک دي او د علماو دیوبند کار څه. نو بیا به زه تا ته ویم هسې فضول خبرې مه کوه، د که ځان مشهورې بل څه طریقه باندې ځان مشهور کا، دنیا لارې دي په هغې باندې ځان مشهور کا، کم د عالمانو پسې خبرې مه کوه، د حق پرست علماو پسې خبرې مه کوه، د بل چا پسې لګیا شاته په هغې باندې ځان مشهور کا، په دې خبرو باندې ځان مه مشهوروه. او انشاءالله تعالی تا ته به هر کلیپ جواب سره د ثبوته ملاویږي. دا مې تاسې ستا د په کار دا اوس دې ځای کې چې ته په دې کې شرمنده شي چې کومې خبرې تا کړي دي د هغې الټه جواب تا ته د خپل عالم د خولې نه میلاو شو. کوم کلیپ چې تا په دې ویډیو کې لګولی دی نو د هغې جواب تا ته د هغه د خپلې خولې نه میلاو شو. نو ویډیوګانې فضول مه کوه او که په ځان مشهورې او مشهور غواړې په بل طریقه باندې ځان مشهور کا، د اشاعت د علماو پسې خبرې مه کوه. که آینده دپاره د بیا خبرې کولې انشاءالله تعالی د هغې جواب به هم ته میلاویږي او سره د ثبوته به ته میلاویږي. او پاتې شوه د مفتي صاحب چې کوم کلیپ دې ځای کې کړی دی او د دغه څه ورته وایي د اسلام ثابتوي یو قسم نه د جمهوري نظام دا ووټ چې کوم دی او دا اقتدار چې کوم دی د هغه د خلفای راشدینو یا د اصحابو سره ورکوي چې یاره هغوی حکومت کړی، نو هغه حکومت کې او دې حکومت کې د ځمکې د اسمان فرق دی، هغه اسلامي قانون او هغه اسلامي نظام ته راشه موږ سره نږدې په افغانستان کې اسلامي نظام دی، اسلامي قانون دی، هغوی بالکل جمهوریت نه مني، د جمهوریت سره هېڅ تړون نه کوي او نه د ووټ سیسټم شته دی هغې کې ته خپله کتی شي، هغه جمهوریت نظام نه دی، هغوی د جمهوریت نه انکار کوي. زه هم تا ته وایم چې مفتي صاحب کومې خبرې کړي دي نو په هغې کې د هغې نه دا اوسنۍ دغه نه ثابتېږي ځکه چې دا جمهوري مغربي قانون دی او هغه چې کوم هغه اسلامي قانون او که بیا هم تاسو دغه نه کېږي که مولا دې راوله زما د مولا سره یې کېنوه که دا جمهوریت هغه مالا اسلام ثابت کو نو زه تا سره بالکل زه ستا جماعت ته هم دروړم، زه ستا سره بیعت کوم ځکه چې مونږ کوشش دا کوو چې مونږ یو اسلامي لار اختیار کړو او
مقصد هم دا وي چې دوزخ ته ور نه بچ شو. نو که ته په حقه وي او دا جمهوري نظام په حقه او دا اسلامي و نو زه هم تاسو سره بالکل بیعت ستا په لاس به باندې به بیعت کوم او زه به تا سره په دې نظام کې به شرکت کوم. ته خو ته اسلامي وې خو زه ورته بالکل اسلامي نه ویم او زه د هغې دپاره جدوجهد نشم کولی ځکه چې ستا مشران خو یې کوي ستا فضل الرحمن صاحب وایي چې یاره دې دپاره مونږ قربانۍ نه ورکړې دې دپاره مونږ جدوجهد کوو او لګیا دي کوي ځکه چې ستا د خپل عالم د خولې نه تا واورېده چې دومره وخت تېر شو او زه ما یو ځای کې خپل ملګري ته وویلې چې یاره په دې باندې تاسو اسلام راوستی شوی چې نشو راوستی هسې چټي خبرې مه کوه د ووټ بیل ستاسو مقصد صرف د ووټ دی او دنیا ده دنیاوي دلته چې کوم قانون دی نظام دی د هغې دی اسلام سره تاسو هېڅ داسې کردار نه دی ادا کړی نو فضول خبرې مه کوه او ویډیوګانې مه کوه مهرباني وکړه کني او د نور چې کوم کلیپونه کړي انشاءالله تعالی د هغې جواب به هم تاسو سره زه تفصیلي دغه کوم ډېره مننه په الله هم سپارم والسلام.